बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कतुनको तासरुल तहर कले वयु प्रोग्राम सहर पखैर के ज़ेम परवीन गिलानी और बिल्कुल जी से आवाज़ ने मोबाइल के मां सरेदा हमेशा बशांति प्रोग्राम की मदगरतिया कवि मुद्दस्सिर हुसैन परवीन नन तास माशाल्लाह ډېر زیات خلګي او دا थैंक यू सो मच ول یعنی د نه پورس یعنی ټیوزډے باندې چې کله د ورځې آغاز تاسو شروع شي نو زه امید لرم چې ډېر کتونکو لپاره وننې پروګرام هم ډېر زیات انټرېسټینګ ډېر زیات اټریکټیو وي او ډېر زیات معلوماتي به وي ځکه چې تاسو ماشاءالله پوره ریسرچ کړی دی ما سره داسې پیجز دي چې پای کې پته لګي چې پروین پوره ریسرچ سره راغلی یس موږ بلکې دا ریسرچ ورک خو زموږ د دې پروګرام لپاره ډېر پخه انداز باندې کیږي او پوره ریسرچ ټیم د لپاره چې کوم د ډېر مهنت کوي ډېر سوچ کوي هغه نه پس بیا ټاپکس هم فائنل کیږي بیا مختلف سیزونه کیږي او دې سره جی بالکل موږ دوانه د سټوډیو کې आवाज نه یو بلکې موږ سره په سټوډیوز کې نیوز لپاره موجود ده کرن زمان السلام علیکم السلام پروین سحر بخیر تاسو ته Thank you so much. تاسو هم سحر بخیر. زیاته مهرباني کرن زمان لوی خزشه. Thank you so much مدثر as usual. څنګه کرن خیر؟ زه بالکل ټیک ټاک یم بس لږ شان زما طبیعت لږ ډېر ډسټرب دی موږ تاسو سره پوره کوآپریټ کوو ایونینګ ورو لوګون ته لون د تاسو روټین چې هغه ډسټرب وي خدا را چې از almost fit یم تاسو کې زیات انجوای کوم بلکې دومره انرژیټک اوپننګ چې ما وکړل لوګون ته زم موټیویټ تاسو دا انرژي چې کوم دا به رو پرو نورم بحال کیږي چې کړه 10:30 پورینګ پروګرام کلوز اپ تر رسو امید لرم چې هغه ټایم کې با کرن جی فل انرژي بوستر وته ان شاء الله بالکل جی پروین زو ویل غواړم چې کال کې 315 ورځې او هر ورځ د بلې ورځې نه جدایي هر ورځ د بلې ورځې نه یو نوي سیزون سره آغاز کیږي همدغه شانتې مختلف ملکونو کې د مختلف ورځو لپاره مختلف هغې سره څه کلچرل اکټیویټي اسوسیټ شوي یا څه پولیټیکل اکټیویټي څه ریلیجیس اکټیویټي لایک اخترونه لایک روژې لایک دوسهرا لایک ایسټر لایک کرسمس د دې نه علاوه لایک هیومن رائټس ډے شو ویمنز ډے شو ایون مینز ډے یس دا هم اوس خلک مانځي ته پته ده مدثر ریسنټلی زیاتره خو به موږ ویمنز ډے به موږ ډېر زیات کو او ما په دې ورځ باندې ایکسپیکټ کول هم چې لکه موږ ته سپیشل پروتوکول ملاویږي هم نو ډاوټ زموږ په افیس کې هم موږ د لپاره څه سپیشل زموږ په افیس کې د زنانو لپاره هر ورځ وومنز ډے ده او بالکل جی کله چې تاسو سره د مدثر په شانتي کولیګز دي بیا خو هر ورځ وومنز ډے ده خو چې تیر 2 کال راهسې ما کتل شروع کړی دي چې خلک مینز ډے خبره هم اوس کوي او ایون تیر کال خو ما وکتل چې لکه خلکو بیا ګیلې هم کولې چې یار تاسو وومنز ډے کوئ دې ځلته مینز ډے هم راځي اوس موږ پروین دا کېدل هم ضروري ده ځکه چې کوم ځای کې موږ وګورو نو وومن ډے چې ډېر زیات هغه سلیبریټ کیږي نو هغې نه میبي چې څه وومن داسې چې هغې نه لوګو ته څه فایده هم زیاته پورته کوي زما خو ښایي چې مین ډے سلیبریټ کول هم ډېر زیات یو کمپلسري چیز دی اوبویسلی د دې غریبانو هم رائټس دی خو کلاو لکه کلاو زړه باندې جړلی هم نشي هم تو ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنی فیلنگز هغې وجه دا خبره اسوسیټ شوې ده چې مرد کو درد نہیں ہوتا حالانکه آی تھنک چې د ټول نه سوا درد چې کوم دی هغه سړو ته رسي لیکن هغه که څوک خبره کوي نو هغه د هغوی کمزوري تعبیر کېږي د نن ورځ حوالې سره زموږ سره سپیشل معلومات د ریسرچ ټیم له طرف نه دا راغلي دي چې 9 فبروري چې کوم ده هغه دنیا په مختلف ملکونو کې د نیشنل ټوث ایک ډے په توګه مانځلی شي یعنی د غاښ د درد په ورځ ډېر شدید دړي سیریس ډېر شدید دړي او دا ښه دی چې دې دپاره یو ورځ دې سپیسیفای کړې ده ښه د دې ورځ نه تاسو به کتلي مدثر یو فایده او نور ورځې هم تاسو وایي صرف یو خبره پکې کومه دوه خبرې کومه تاسو به کتلي چې لکه کله هم داسې انټرنیشنل ډے مانځلی کېږي نو د هغې یو قسمه مقصد چې کوم دی عوامو ته اویرنس ډېر زیات کېږي چې یاره که دا ورځ نن مانځلی کېږي نو د دې مقصد څه دی د دې که څه بیماري ده لکه ورلډ کینسر ډے شو هیپاټایټس ډے مختلف داسې ورځې هم راځي نو د دې عوامل څه دي د دې وجوهات څه دي د دې بچاو څنګه کېدای شي زما په خیال په دې مت کې که وګورو نو اټس ریلی ګډ خو مدثر ویل کنټینیو ود محمد علي صدپاره بالکل محمد علي صدپاره حوالې سره به نن خبره خصوصا په دې لحاظ سره کوو چې تر اوسه پورې د هغوی د بازیابۍ لپاره د هغوی د سیف ریکوري لپاره چې کوم ریسکیو اپریشن دی هغه نن هم جاري دی لیکن نن هغه امیدونه پرون که امیدونه 10% پاتې وو نو نن هغه امیدونه 10% هم نه دي پاتې ځکه چې کم ماهرین دی او د هغوی له طرف نه کم مختلف قسمه معلومات راکړی شوي دي نو پای کې دا ویلې شوي دي چې په کم ډیت زون کې دوی داخل دي نو هلته 18 غنټو نه زیات چا دپاره پاتې کېدل یا سروایو کول اټس امپاسبل نو امیدونه بالکل ختم شوي دي او د هغوی زوی هم کلیرلی دا خبره کړې وه چې مطلب اوس د هغوی د ژوندي راویستو سوچ مونږ پرېښودی لہٰذا کوششونه دي په دې خبره باندې فوکس کړی شي چې د هغوی کم مړي دي
کم لاشونه دي these words are very painful چې موږ دا وایو چې کم لاشونه دي الله دې وکړي چې څه معجزه وشي څه میریکل وشي او هغوی مطلب ژوندي او ژوندي را دغه شي لیکن کم بظاهر چې کم ریشنل تھنکینګ دی نو هغه هم دا دی چې یاره د هغوی د ژوندي پاتې کېدو اوس ډېر زیات د نشي برابر چانسز دي. او مدثر کله چې دوی دا ایډونچر سټارټ کړو د هغې نه وړاندې نیپالي ټیم ټول لومړی خو په دې ویدر کې یس هغوی دا سیزو کو هغوی هغه ټاپ ته لاړل او په دې ویدر کې نارملي داسې قسمه سیزونه دی نه کوي ولې چې ویدر دومره سوټیبل نه بیا د ستپاره چې کوم موږ ویډیو وکړو په ایون په مختلف چینلز باندې نو هغوی ډېر زیات چې کوم دی انرژیټک هم وو ډېر زیات هغوی په دې انداز باندې خبره کوله چې موږ به هم اوس کوو او موږ یې کول غواړو وروستو ویدر د وجې منځ کې مختلف پوینټس باندې هغوی بریکس هم واغستل ودرېدل او د هغوی د زوی دا وینا ده چې لکه هغوی لاړل ټاپ ته هغې نه پس ته زما په خیال په واپسۍ باندې څه داسې حادثه شوې ده چې هغې نه پس ته د هغوی تر اوسه پورې څه پته نشته څلورمه ورځ شوه بېدرکه دي هغوی او تېره ورځ هم د هغوی د زوی چې کوم ویډیو بیانونه هغوی هم دغه خبره کوله چې هغوی د اوس ژوندي پاتې کېدو خو چانسز نشته خو دا دی چې د هغوی ډیډ باډیز دي چې الله دې وکړي چې دوی هغه باډیز را پیدا شي او د هغوی کومه فیملی ده نو هغوی زړونه خو به ټکور شي پروین سیم او ایکولی یو بل ایشو نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته اهم ده او هغه ده په فیسبوک او ټویټر باندې یو تصویر زیری ګرده شته چې پای کې د هغې ناوي ډیپیکشن شوی دی څوک چې د خپل ځان سره جهیز کور ته وړي او غریب هغه هر سره کاږي لګیا ده او شاته دلهمیه ولاړ دی دلهمیه ولاړ دی پوره د هغوی خاندان پریوار ولاړ دی نو په دې باندې په سوشل میډیا باندې یو ډېر غټ ډسکشن شروع شوی دی او خلک دا وایي چې یقینا دا ډېر غټ زیاتې دی او مطلب د جهیز په چې کوم بوج دی هغه په جینۍ په کور باندې راوړل هغه ډېر زیات ناانصافي ده ظلم دی باوجود د دې چې ډېر خلک تعلیم یافته دي ډېر خلک ځان ته ایجوکیټډ او سو کالډ باشعوره خلک وایي لیکن دا سچویشن دا تصویر به زه پروډوسر ته یم چې دا لږ دوباره پلی کوئ په دې کې تاسو به وګورئ چې څنګه مطلب د کور بړستنې صندوقونه طلایانې د هلک لپاره ګفټونه د هغه د مور لپاره ګفټونه د هغه د پوره خاندان لپاره نواب صاحب نه شرم هم نه ورځي حیا هم نه ورځي غیرت هم نه ورځي چې یار دا تاسو څه کوئ لہٰذا دا ډېر زیات ظلم دی مختلف طریقو سره رامخته شوی دی خو دا پکچر چې څنګه تھیم چې ډېر پاورفل دی مطلب دومره یو خو هارډ ټچنګ دا پکچر دی چې کوم کس ګوري نو هغه یودم دغه په میسج باندې پوښتنه چې لکه دا څه ویل غواړي حالانکه دا ټاپک ډېر ځلې رپیټ شوی دی خو هغه دومره افیکټیو نو سمجه چې دا پکچر زما یو ریمبر دا سیزونه چې موږ دینه مخکې هم یو پروګرام کې کله ډسکس کړیو نو ومه ستاسو طرف ته خو زما په خیال دا بیا د هغې نه ډېر زیات ظلم نه دی دا خو ډېر زیات ظلم دی خو دا یوازې زم دا د بری صغیر کې ډېر زیات عام کلچر دی او اوس خلک وایي چې موږ تعلیم یافته کیږو نو باید چې هغوی د جهیز نه یا د ډوري نه انکار وکړي او ما په دې کې دا هم ویلي چې دا په الک باندې ډېر زیات چې کوم د چا واده کیږي په هغه باندې پکار ده چې هغه ووایي خپل مور او پلار ته چې یاره زما د سسرال نه زما د خرګنۍ نه به تاسو هېڅ قسمه څیزونه نه غواړئ او تا ته پته د مدثر دې سره به یو بله فایده څه کیږي کله چې به تاسو د جینۍ د طرف نه لکه ایکسپیکټ کوئ نه چې هغې سره خو ډېر جهیز هم راشي او غاړې یا بل څه څیزونه دا خلک هم څیزونه ایکسپیکټ کوي نو تاسو چې هغوی له ریلیکسیشن ورکوئ نو هغوی د طرفه چې کوم ډیمانډس کیږي که نه دومره توله کالې دومره څیزونه دومره حق مهر دومره لکونه ځمکه پلاټ ډیفینیټلی هغې کې به هم الګ طرف ته بیا ریلیکسیشن راشي زما په خیال د دواړو طرف ته به هغه وین وین سچویشن شي لکه تاسو به هغوی ریلیکس کوئ هغوی به تاسو ریلیکس کوئ السلام علیکم تاسو ته وایو سهار په خیر کې په خیر راغلی زه یم مدثر حسین او زما سره موجود ده ډېره ښکلې او قدرمنه شخصیت چې لري پروین ګیلانی تھینک یو سو مچ مدثر تاسو زما تعارف وکړو بالکل جی د پروګرام دې سیګمنټ نه پس موږ یوازې نه یو بلکې موږ سره سټوډیو کې زموږ یو ډېر زیات خوږ ملګری ډېر خوږ کولیګ د دې پرسنالټي یس زموږ سینیر او دې سره سره د هغوی که تاسو گفتار وګورئ او ورسره چې کله د شعر و شاعري هغوی تړکه ولګوئ واہ بھائی واہ نو هغوی ته هرکلی ویلي دي پلس کردار یس السلام علیکم حنیف الرحمن السلام ډېره زیاته مننه تاسو کوم تعارف وکړو
یو صرف دا ووایم چې وایي کوربه دروڼ وي نو میلمه دروڼ کړي Nice, پخپله so ښایي. sweet. ډېره مننه. Thank you so اسیم much درانه جی. یو. ډېره مننه. طبیعت هم ښه دی؟ الحمدلله الحمدلله فریشي ډېر سهار زبردست سهار بهترین زبردست زبردست جی. او بالکل همدې سره به تاسو ته دا هم ویل غواړو چې په دې سټوډیو کې موږ سره کیرن زمان هم موجود ده، کوم چې وخت په وخت نیوز چې کوم اپډیټ سي د نه وړاندې نیوز سره ریلیټډ چې څومره سیزونه دي موږ سره شیر کړل او دې نه پس به هم نیوز لپاره کیرن موږ سره موجود دي. تھینک یو کیرن. بالکل ویلکم پروین. اوکے جی بالکل جی مختلف ایشوز دین وړاندې موږ ډسکس کړل نن چې کوم مختلف ډیز وو په دې اړه باندې مدثر موږ سره ډېر زیات معلومات شیر کړي وو. خو کوم څیز چې به اوس موږ ډسکس کوو نو هغه دا دی چې مدثر که زه تاسو ته څه ووایم او ستاسو هغه خبره خوښه نه شي نو ستاسو به څه ریاکشن وي په هغې باندې؟ زما ریاکشن خو به په بس ټلویزیون لا، یو اصل شانتي کې هغه ناقابل برداشت. ډېره ښه سمه خبره یې وکړه ډېره ښه خبره یې وکړه. یو نو وټ ما یو ځلې مدثر نه اختلاف رای وکړه په یو ټاپک و داسې او مدثر ایکسپریشنز د کتو والا و او موږ سره یو بل کس دلته په سټوډیو کې ناست هغه داسې کوي and I was like یاره زه خبره نشم کولی. زه پای باندې بخښنه غواړم پروین. نن زموږ چې کوم موضوع ده هغه پروین د خبرو نه به تاسو ته اندازه لګېدلي اختلاف رای زموږ نن موضوع ده، یعنې په سوچ کې په فکر کې په نظریه کې فرق او د هغې فرق احترام او هغه اختلاف بجای د دې چې هغه تاسو سمیټ کولو کوشش وکړئ چې نه اختلاف نه دی پکار او دا داسې او هغسې هغه اختلاف په خپل ځای او تاسو نارمل چې کوم ورکینګ کنډیشنز دي هغه هم ورسره برقرار وساتئ. یعنی موږ به خبره کول دا غواړو چې موږ ګورو د پاکستان په سیاسي پارټیانو کې کوم کارکنان دي نو هغوی د خپل لیډر لپاره یو بل ته کنځلې کوي، سپکې ورکې وایي، ګډې وډې وایي او ډېر لکه داسې ابیوزیو لینګویج استعمالوي چې هغه موږ ذکر نشو کولی. اخلاقي دایرې کې هم څیزونه نه راځي. نو د هغې او حالانکې د هغوی هم دغه لیډر دی چې کله هغوی ته څه مسله راشي نو هغوی ټول یو ځای شي او بیا یو ځای کښېني او مسلې حل لپاره راشي. نو موږ وایو چې یاره د کارکنانو لا د ټوپک د لیډر لپاره نه دی راغېستل پکار بلکې کارکنانو لا د نظریې د سوچ او د فکر احترام کول پکار دی او اختلاف رای زغمل پکار دی، هضم کول پکار دی، برداشت کول پکار دی. بالکل صحیح خبره ده. حنیف الرحمن صاحب تاسو به کتلی دا زموږ په معاشره کې هم مدثر ډېر ښه اگزامپل کوټ کو که تاسو زموږ پولیټیکل پارټیز وګورئ د هغوی مختلف کارکنان تاسو وګورئ د هغې رهنما تاسو وګورئ او په خصوصي توګه چې کوم ټاک شوز موږ ګورو نو په هغې کې خو د دې کوشش هم دغه چې بس زه د دې نه بازي واخلم دې باندې زه داسې خبره وکړم چې زما واوا وشي او د دې که څومره هم انسلټ کېږي یا څه هم کېږي یا ایون کیریکټر اساسینیشن او مختلف قسمه څیزونه هم په دې اړه باندې موږ ګورو. او اکثر به تاسو کتلی که د خپلې رای اظهار تاسو کوئ هغه تاسو په احترام باندې هم کولی شئ که نه صحیح ده ستاسو خبره بالکل صحیح ده خو زه په دې اړه باندې دا رای لرم داسې خو هم کیدی شي بجای د دې چې موږ وایو دا ته څه لګیا یې غلطې خبرې کوې داسې نه دي داسې دي دا ولې زموږ عمومي رویې هم تاسو وګورئ نو موږ خلکو کې دا ډېر زیات جذباتي کېدل یا د دې څیزونو خیال موږ ولې نه ساتو؟ ګوره یو خو دوه خبرې دی خو د آزاد اظهار رایه ده که نه د کوم چې په ټول دنیا کې یو موضوع ده نو د دې لپاره خو اول دا ده چې آزاد اظهار رایه خو ورسره ذمهداري صحیح شوه یو دا خبر ده. بل دا چې د اظهار رایه احترام ساتل دا د لوی خلکو کار دی. دا د چې کوم انسان ځان ته عقل کول وایي هغه بیسیکلی جاهل انسان دی چې بھائی زما دا خبره چې کومه دا درست ده او یو نصیب دا چې درست ده بلکې زه به په زور او په خلکو ورتپم هم چې ته به هم خامخا منې دا د جاهل انسان علامت دی. نو لوی خلک پړه لیکه خلک عقلمند خلک هغه دا شی هرګز نه کوي بلکې هغه شته که د یو خبرې سره اختلاف لري هم هغه به یا د هغې په دلیل سره جواب درکړي یا به ځان خاموش کړي. خو زمونږ په معاشره کې چې دا کوم رویې لګیا دي خورېږي دا زمونږ د مجموعي مزاج عکاسي کوي. که هغه ملا دی که هغه ټیچر دی که هغه جرنلسټ دی که هغه پولیټیکل پارټي فیګر دی که هغه ایون که هغه سره ټوپک دی او که هغه سره قلم دی د بدقسمتۍ نه مونږ به حیثیت قوم هغې ځای ته راورسېدو چېرته چې مونږ خپل رایې ته چې دی هغه حتمي رایې وایو. همدا وجه ده چې زموږ په معاشره کې عدم برداشت ډېر زیات د برداشت رویې په ختمېدو دي او دا داسې نه ده چې دا په یو ورځ کې وشوه دا یو مسلسل یو رویې چې دی جوړېدې نو اوس پخته شوې. نو زما په خیال د دې دپاره چې دی اوس کم از کم ډېر زیات محنت کول پکار دی او بار لکه څنګه چې نن دا پروګرام مونږ کوو
داسې قسمه پروګرامونه تواتر سره مسلسل په کار په دې دي چې موږ اوس د قوم د خپلو خلکو ذهن سازي وکړو چې بھائی د برداشت څومره زیات ډسکشن وشي په دې سیزونو باندې څومره زیات چې په دې باندې خبرې اترې وشي زما په خیال په عوام باندې هم پوه شي خلک هم پوه شي چې یاره د دې که دوی دا ټاپک ایښی دی او په دې باندې خبرې اترې کوي د دې مقصد څه دی او دې نه څه پیغام موږ ته راکړی د دې ټول ګډه فایده ده که نه چې کله تاسو ډسکشن کوئ که نه او د دې ذهن سره ډسکشن کوئ چې یاره که دې بل سړي خبره ټیک وکړه زه به یې ومنم صحیح خبره د هغې به فایده دی که نه ګوره د دې تمامو خبرو الټیمیټ فایده چې دی که نه سوسایټي ته رسي او د سوسایټي کې چې څومره مثبت تبدیلي راځي که نه هغه ډایرکټلی ان ډایرکټلی ستا په ژوند باندې اثرانداز کېږي ستا په راتلونکي نسل باندې اثرانداز کېږي تاسو د ډسکشن د خبرې سره زه خبره اډ کول غواړم بدقسمتي دا ده چې زموږ په معاشره کې زموږ په ملک کې په مکالمے باندې پابندی لګېدلې ده په جماعت کې به تا ته لګېدلې چې گفتگو کرنا منع ہے په نئی خانه چاپ چې سر ته وایي پای کې به تا ته لګېدلې چې یہاں گفتگو کرنا منع ہے اسکول کالج کې په ډیبیټس باندې پابندي ده یا که نه ده پابندي نو ډیبیټس کېږي نارملي نه بیا کومګه په پولیټیکل پارټیانو ته وګورو یا هغوی ته وګورو د هغوی هغه ډسکشن انتهایی فلتي انتهایی لیتل دی د ملک او معاشرې لپاره د مکالمې په کور کې هم مکالمې آغاز د کور نه کېږي که نه په کار ده چې د خاندان کم سربراہ دی هغه خپل چې کم د هغوی سره زنانه دي یا لکان نور څوک په کور کې خلک دی په کار ده چې د هغوی په رای سره فیصلې کېږي نو موږ هغه په کور کې وګورو چې په کور کې وایي چې نه پلار ویلي دي بس اٹ مینز چې خبره ختمه شوه خبره ختمه بیا موږ اختلافي رای هغه سوچ هم د شروع نشي چې موږ بیا اختلافي رای نه پیژنو بیا که څوک زما د لیډر سره اختلاف کوي نو زه هغه ته کنزل کوم زه هغه ته بدي ردي وایم که څوک زما عقیدې باره کې یعنی دنیا کې څونه مذاهب دي څونه ادیان دي څومره عقیدې دي موږ بیا ذهن دا جوړ شي منفي چې نو موږ وایو چې دا ټول غلط دی او دا مې به چې هغه په لحاظ سره غلط دي لیکن دا هغوی ته واجب القتل ګڼل یا د هغوی سوشل بایکاټ کول دا یې زه وایم انتهایی انټي هیومن کار دی ګوره یو خو مقصد تاسو ته ووایي که نه چې دا په یو ډېر لوی وخت په ډېر زیات وختونو سره دا ذهن داسې جوړ شو ګران یو خو دا ده چې دا کم تاسو کومه خبره وکړه چې گفتگو کرنا معنی فلا ډیمنا که نه د بدقسمتۍ نه د هغې یو څه وجوهات اسباب په دې معاشره کې موجود دي لہذا هغوی هم لکه دا شي غلط دا نه ده پکار خو داسې ولې وشوه چې کله ته د اختلاف رایې په حدودو قیود باندې هم نه یې پوهه ته د خپل اختلاف رایې د اظهار هغه طور طریقه چې دی هغه د خپل چې کوم ځمکني حقایق دي د هغې په رڼا کې نه کې د هغې نه بیا الټه بیا شر جوړېږي فساد جوړېږي لکه په هوټلو کې دا لیکلي چې بھائی سیاسي گفتگو سے پرهیز کیجیے د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې ستا په دغې هوټل کې د سیاسي گفتگو د انتشار پیدا کېدی شي انتشار په وجه باندې دومره مسلې جوړې شوې چې هغه ولیکل چې بھائی دا شی دی صحیح خبره ده نو زمونږ په معاشره کې په ټول کې اول کار څه ضرورت دی هغه د تربیت او برداشت کبل انسان تاسو سره اختلاف لري هم تربیت اول بخپل خپې تڼا کې خایو ملګرو بیا به انتخاب شي سړی اول به د قوم هغه تربیت باندې فوکس کول پکار دی ګورم دوه قسمه بحثونه یو وی علمي بحث هغه په اهل علم کې کېږي هغه چې کم ځم کېږي د هغې نه شر فساد نه جوړېږي ټیک شوه یو وی عام بحث هغه عوام کې خبره نه ده زموږ په معاشره کې بدقسمتي دا وشوه چې کوم علمي بحث دی هغه راغی عوامو ته عوام چونکې د علم هغې معیار ته نه رسېدلي د هغې په وجه باندې شر فساد جوړ شي او هغه لیټل نالج چې کوم دی هغه ډېر ډینجرس نیم حکیم خطره جان نیم ملا خطره ایمان ایگزیکټلی ګوره یو تاسو ګورئ زموږ چې کوم ځمکني حقایق په اړه کې خبر کوو که نه زموږ په معاشره کې تفرقه بازي ولې سیوا شوه دا علمي بحث و په مذهب کې په اسلام کې اختلاف رای چې دی که نه دې ته حسن ویلی شوی دی ټیک شوه هغه په بنیادي مسایلو باندې علمي بحث و مختلف داسې حدیثونه دي چې په هغې باندې بحث کېدي شي خو علمي بحث دی هغه زما په شان د عام سړي کار نه دی هغه څه وشول هغه چې کله عام سړي ته راغی عام سړی خو نه د پس منظر نه خبر دی او نه د پیش منظر نه خبر دی نه د هغه شیانو نزول نه خبر دی نو هغه ټوپک او هغه کوتک راکړي په وجه راکېښودي دي د هغې نه فساد جوړ شو دا موږ چې وایو که نه چې اختلاف رایې د ذمهدارۍ سره د هغې وجه هم دا ده چې ته که بحث کوې نو پکار ده چې تا سره د علم هغه معیار موجود وي ښه بیا دا خبره کړي چې یاره د دې پیمانه څه ده علمي معیار څه دی نو علمي معیار داسې خاص پیمانه نشته چې کم از کم تا ته هغه بنیادي علوم خو حاصل دي د هغې بارې که نه اوس د طب معامله د ډاکټري ده اوس یو سړی راپاسې عام سړی زما په شان هغه په کرونا باندې لیکچر شروع کړي او یو ډاکټر دی هغه په کرونا باندې لیکچر شروع کوي
خو زه اوس د خپل رایې ته حتمي ځکه نشم ویلی چې بیا زما فیلډ نه دی بالکل ایکسپرټ نه دی بالکل صحیح خبره ده زه به خامخا د ډاکټر هغې رایې ته حتمي رایې ویم صحیح او هغې له ویلي خو که اوس ما د ځان نه چې دی که نه غټ قرقله خان جوړ کړي چې نه به مدثر د ما د خبره به خامخا منې او مدثر ډاکټر دی نو مدثر چې اهل علم دی به څه کوي خبرې دی به وایي چې یاره بس ته ټیک بس ته ټیک او نو بس صحیح شو بس خبره ختمه هغه خبره آپ ٹھیک کہتے ہیں زمونږ یو ډېر ښه جمله ده بھائی آپ ٹھیک کہتے ہیں ټیک شو بحث ختمول لپاره هم دا بالکل صحیح خبره او دا په قرآن کې هم دي او اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما مړه به چې کله دوی د جاهلانو سره بحث شروع شي که نه جاهل دوی سره نو دوی ورته یاره سلام بس ټیک دی ته ښه بس مړه ته خپل کار کوه نو خبره ده چې مخکې د موږ معاشره چې کومه ده د علم هغې معیار ته رسول ده ذمهداري چې کومه ده که نه ذمهداري ده انتها ګوره یوازې په اظهار رایې کې نه په هر شیز کې چې کله ته د ذمهدارۍ په حدودو کې هغه کار کوي که نه هغې نتایج مثبت دي ذمهداري همیشه په لیډر باندې راځي ایگزیکټلی په مذهبي رول ماډل هم مشر عالم باندې راځي د کور په مشر راځي د یونیورسيټي کالج په پروفیسور لیکچرر باندې راځي سیاسي مشر باندې راځي وزیر اعظم باندې راځي ایون تاسو کور کې چې کوم مشر دی تاسو پیرنټس دي که نیکه یا څوک چې هم دی دا په هغو باندې هم راځي تاسو به کتلې یو بل څیز مدثر دا هم ډسکس کول غواړم او ستاسو رایو په دې باندې اخیستل غواړم although هسې هم زموږ په دې سوسایټي کې مونږ کتلی دی چې مطلب دومره برداشت نه دی څوک د چا خبره نه برداشت کړي که د چا رایې ده او ستا ورسره اختلاف دی نو ته به بیخي اورېدل نه غواړې خو د زنانو په معاملو کې دا څیز مونږ لږ ډېر زیات کتلی دی نن سبا ښاریو علاقو کې فیمینزم طرف ته ځئ زه خپل پوره خبره شیر کوم بیا تاسو ما سره خپل رایې شیر کړئ تاسو ګوره دا ایگزامپل دی تاسو خبره وکړه ما دا خبره پوره کړې ده دې نه برداشت نشته نه هغه برداشت کړه تاسو دلیل سره جواب ورکو هغه ټیک ده دا رویه پکار دي او پریکټیکلی هغه وړاندې یو دې مسله دا ده فیمینزم کې بیا لکه مخکې راځي خو انیویز ناول به د دوی موقف اورو ایگزیکټلی کتلې د ښاریو سیمو کې نن سبا دا دی چې لکه زنانو چې څه هم رایې یا د کور فیصلو یا مختلف څیزونو کې هغې ته ویلیو ورکړی کېږي خو ډېر داسې زموږ سیمې دي ډېر داسې ځایونه دي چې د زنانو خبرو له هغه وقت هغه ویلیو یا هغوی ته ناقص العقل یا د مختلف قسمه څیزونه هغوی لپاره استعمالیږي زما په خیال د هغوی رایې ته دومره اهمیت نه ورکړی کېږي صرف د دې وجه باندې چې یار دا زنانه دا څه پوهېږي دا خو په کور کې ناست دی د دې څه دومره عقل دی دا به دا خبره کوي لکه زما په خیال ما ته داسې لګي چې لکه دا څیزونه اوس هم زموږ په دې سوسایټي کې موجود دي بالکل موجود دي او په دې کې خو شک نشته ګوره ما یو خبره په هغه څه وکړه چې هر شی چې کوم دی که نه د هغه خپل جدا ذمهداریانې هم جوړېږي ټیک شو که نه د زنانو او ذمهداري ده د سړو خپله جدا ذمهداري ده خالق کائنات چې دا کائنات جوړو که نه نو هغه ډېر بیلنس پیدا کړي په هر شي کې په زنانو کې په سړو کې په ځناورو کې په نباتات کې په حیوانات کې په جنات کې په چې څومره مخلوقات دي که نه په دې هر شي کې الله پاک یو توازن پیدا کړی دی نو په معاشرې کې چې بګاړ هله پیدا شو چې کله مونږ دغه توازن چې کوم دی دا ډسټرب کول شروع کړو ټیک شوه که هغه مونږ خپل د عمل نه د خپل کردار نه د خپل گفتار نه د هر شیز نه یا د مونږ یو داسې له حاصل بحث نه هم اکثر مونږ چیزونه چې کوم دی که نه هغه توازن مونږ خراب کوو نو د زنانو په باره کې چې کوم دا خبره کېږي چې یاره دا بیخي پسه نه پوهېږي بیخي داسې ده بیخي ده دا دومره غلطه خبره ده چې زنانه چې کومه ده هغه ستا د راتلونکي نسل د تربیت ذمهداره ده صحیح خبره ده دوی نه غټه بله ذمهداري کېدی شي بلکې زه خو یو قدم مخکې ته همیشه دا خبره کوم چې د زنانو چې کوم مقام دی هغه د ذمهدارو او د فضیلت په بنیاد باندې د سړو نه زیات دی په ذمهدارو کې فرق دی دا اوس نشي کېدی چې کومه ذمهداري سړي ته ورکړې شوې ده هغه ذمهداري به زنانه کوي نه دا بیا غلط خبر ہے یو دا وی کہ مرد اور عورت جو ہے ایک ہیں دا ایک نہ دی گورا برابر اور ایک ہونے میں فرق ہے دا نہ دی دا ذکر نہ دی چې الله پاک پیدا کړي جدا جدا دي انسان چې دی پای کې الله پاک څنګه پیدا کړي هم هغه رنګ چې زینو په دې کې په انسانیت فائدہ ده د زنانو احترام زیات دی د زنانو فضیلت زیات دی ګوره انبیا تمام انبیا چې کوم دی هغه مین دي چې کوم هغه څومره مقدس وي بیا دغه رنګ د مونږ چې څومره مشران تیر شوي دي د هغه د مور تربیت د وجه نه هغې نیپولین بوناپارټ ته یې پیله چا وویل چې بی تا دومره فتوحات وکړل تا دومره دغه وکړل نو دا څه داسې په ستا په ژوند کې داسې راغلي چې ته انسپایریشن ستا دپاره او تا دومره ترقي وکړه هغه ویل دغه زما قد ډېر وړوکی و وایي ما ته به چې دی په سکول کې خلکو بونا 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 ویل وایي پرېږده په ژړا باندې رانم خپل کور ته ما خپلې مور ته وویل چې بی زه به سبا نه سکول ته نه ځم وایي مور راته وویل چې ولې ما ورته ټوله خبره وکړه چې ما له خلک پیغور راکوي چې ستا قد وړوکی دی وایي ما د مور یوه جمله د هغې د ما ژوند بدل کړو ما مور ما ته وویل چې د خپل
اپنے کردار سے اپنی خامیوں کو شکست دو کنه د خپل کردار نه خپل خامیان چې کوم دی هغه شکست ورکړه هغه پټی کا و دغه جمله نه پوره ما په ذهن کې ده و چې د ما د مور دغه یوې جملې زه کامیاب کړم صحیح خبره خاطر کوم یو د مو چې کوم اولیاء اولاد تیر شوی دي هغه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې کړه تو سبق لا بالکل نو هغه مور ورته ویل ول چې بھائی دروغ بنوي هغه دنه چې د پیسې پټی کړی هغه سکه نو اغلا وته تاسو غلطه تاسو نه تشتا ویل یا ما سره سکی دي په خندا شو دا څنګه عجیب ماشوم دی هغه چې ولټو هغه رښتا سکی وي نو ته ما ته دروغ ول نه ما ته مور ویلی ول چې دروغ بنوي نو خبر ده چې دا مور دومره لوی مقام دی کنه زنانه دومره لوی مقام بیا چې دا خوري څومره عجیب احساسات بیا چې دا لوري بل شانتي سپورټ دی د خويندرونو ته پروین د خبره کې یو دا ویل غواړم چې مې بي د زنانو فیلډ اف ایکسپرټیز بدل دی دا خبره نو د هغې په وجه باندې د زیاتره سړو دا خیال دی چیرې لکه دوی په ځین کم مردانه معاملات چې کنه لکه کور نه بهر معاملات دا خیال دی چې په نه پوهیږي خو هغې وجه دا ده چې هغه زنانه مې بي چې ایکسپوجر هغه لحاظ سره نه شوی نو دا په وجه باندې په هغوی باندې دا الزام لګي چیرې د دوی دا رای چې کوم دا ډیره زیاته قوي نه ده په دې بحث کې زه هم چې کرن زمان صاحب مونږ راولو او هغوی هم په دې کې شامل کو دا پوره بنډار لګېدلی دی کرن جي مونږ خبره دا کوله چې د پروین دا اوپینین دی او تاسو هم چونکې په دې بحث کې زموږ سره ناست دی نو وایو چې دا بیلنس راشي نن لوگوں ته طبیعت سیټ نو خو ما ستاسو ډسکشن او ډېر انټرسټینګ و څنګه چې مدثر سټارټ کې ویل چې زموږ پیرنټس یا زموږ کور نه دا سټارټ کیږي چې هغه ته کې منع کړی شي ماشومان خپل فیلینګس ایکسپریس کول نه یا سم خبره کول نو هغه هغې کې دنه یو ګرج والا ګرجز چې هغه ډیولپ کیږي بیا معاشره کې هغه راځي اختلافات راځي دغې خلکو سره ځکه چې کور کې هغې څوک نه اوري غور سره یا دغې هغه پوینټ له ویلیو نه ورکولی کیږي نو ما ته لګي چې مې بي دغه ریزن یې څنګه چې حنیف سر هم وویل چې بیا په معاشره کې هم هغې چې خپل هغه ډیسیژن میکینګ هغې دغې سټرانګ ني هغې ځان باندې هغه کانفیډنس نشي گین کولی مې بي چې ځکه چې کور کې دغې څوک اوري نه یا کور کې هغې یو ریزن مدثر تاسو دا نه چې غواړئ چې د دا ټولو هم نه دی امپورټنټ کم څیز دی هغه کور چلول دی او دا انتهایی ګران کار دی بالکل کور چلول ارسل ټیک ټیک ساتل او ماشومان او پوره یو سیستم دی دنه په خپل یو یونیورس ورته ویلی شو نو چې زنانه دغه کولی شي نو زه وایم چې زنانه معاشره چلولی شي ملک چلولی شي ګاډی چلولی شي جاز چلولی شي زنانو باره کې دا ویل کېږي چې شاید هغه د بهر په معاملات باندې نه پوهېږي که نه دا خبره موږ ټیک وګڼو نو دغه رنګې بیا د سړو باره کې هم څه داسې خبرې چې هغه نشي کولی دی هغه اصلي معاملات کورنۍ ډېر معاملات لکه د ماشومانو د تربیت چې کومه مور کولی شي هغه سړی نشي کولی ماشوم چې کوم اټیچمنټ د مور سره هغه د پلار سره نه وي لهذا لکه څنګه چې تاسو ویل چې د هر انسان خپل یو جدا میدان دی د هر مخلوق خپل یو جدا میدان دی کم کار چې زنانه کولی شي هغه سړی نشي کولی کم چې سړی نشي کولی شي هغه زنانه نشي کولی موږ تر څو چې د حقیقت تسلیم نه بالکل قبول کړی نه زما په خیال دا سچویشن زیاتره هغه وخت رامخامخ کېږي کله چې یو کس ګڼي چې لکه زه څیز یم زما چې کوم انټلیکټ دی زما چې کوم نالج دی بل کس ته د خپل نه لاندې ګوري دا د جهالت علامت دی که نه دا خو د جاهل ګوره عقلمند انسان چې دی که نه هغه ځان ته شرط هم عقل کول نه وایي او هغه چې دی بلکې ځان ګوره یو کس ما یو زه پړاولی چې څومره ما ته علم کېږي دومره زه پوهېږم چې جاهل یم نو نه پوهېږم ځکه چې ما ته چې کم علم راځي دومره په ښه دا خو ما ته نه پته لهجه زه جاهل یم نو ستا په خپل په کوم علمي باندې نور باور پوښتنه کېږي کله چې تا ته علم سیوا کېږي نو څومره چې غټ عالم وي څومره چې پوهه انسان هغه به ځان ته دومره څیزونه جذب کوي ایگزیکټلی او د دې اختلافي رایې دا خبره نن دا ټاپک موږ په دې تناظر کې را خوښ کړی دی چې تاسو به تېر ورځ کتلي چې څنګه د اسلام آباد په کچرو کې ایفیډ کچرو کې وکیلان راپاڅېدل د خپل انلیګل چې کوم د هغوی سټرکچرز وو د هغې د ړنګېدو خلاف لاړل اسلام آباد های کورټ ته هلته احتجاج کولو ګملې ماتې کړې توړ پوړ وکړو ایون چیف جسټس اسلام آباد های کورټ اطهر من الله په خپل چیمبر کې هغه محصور شو ججز وکیلانو ته ریکویسټ کو چې تاسو پلیز په طریقې تمیز سره خبرو کوئ مونږ په دې کې ستاسو یو خو هغوی نه تمیز پیژندو او همدا هغه خلک دی چې د چا نه مونږ وایو چې دا ډېر قانوني طور پوهه دي دوی تور کوټ اچولی دی او دوی ډېر زیات پوهېږي دې نه وړاندې وکلاګردي کیسز که موږ وګورو همدې کې مدثر دې نه وړاندې اسلام آباد کې موږ د دې خبرې ذکر هم کړی و چې د سټوډنټس لخوا نه آنلاین ایگزامز واخلئ موږ نه دا وکړئ هغه کوي او تاسو ته پته ده په دې ټول سچویشن کې بیا چې کوم چې څومره هم تعلیمي ادارې هغوی سرنډر کړو هغوی آنلاین ایگزامز اخلي لګیا دي ولې چې دا سټوډنټس هم مافیا جوړه شوې ده بس صحیح ده جي تاسو موږ ته آنلاین سبق ښودلی دی نو موږ نه آنلاین ایگزامز واخلئ
فائنلی چې څومره هم یونیورسيټي دي زیاتره چې کوم اوس د چا چې پیپر روان دي د مختلف هغه آنلاین خو حنیف صاحب تاسو د دغه تو ګورئ د آیرنی تو ګورئ چې لکه وکیلان چاته چې قانون ساز ویلی شو په لحاظ سره د قانون محافظین وایو چې دا غوي دا لیول دی چې غوي په خپل قانون چې موقع ملاویږي دا غي سرغړونه کوي نو باقي هما شما بیا هم په کم خطر کې راځي ګوره دا خو ما څنګه چې موږ هم دا خبره ډسکس کړه چې زمونږ د معاشري غو مجموعي مزاج کوم دی کنه دا غي عکاسي کوي دا زمونږ په هر طبقه باندې دا رویه چې کوم دی غوځ دا غالب شوی دي او دا غي وجه هم دا چې زمونږ په معاشره کې د بدقسمتۍ نه تربیت ډېر لوی فقدان دي که په اسکول کې هم زمونږ تربیت نه کیږي په کالج کې هم نه کیږي په یونیورسيټي کې هم نه کیږي په مدرسه کې هم نه کیږي په کور کې هم نه کیږي په معاشره کې هم نه کیږي کله چې تربیت د مجنه وباسي لکه زمونږ پاغندن سبا په الفاظو کې بزړه خبره سم کم چې زمونږ نېشنل نریټیو وروشتنه زمونږ قومي بیانیه وروشتنه زمونږ د قوم دې څخه کول څه غواړي زمونږ منزل څه د اس موږ ته پته نه لګي بس اندو کی عبارات اندھیرے میں رواں ہیں کنه نو خبر دا چې اول خو زمونږ په چې کوم زمونږ د سکول سیستم دی پای کې تربیت دی لوی فقدان دی موږ لري دړدر کلرکان جوړو لیکل او لوستل بس دغه د عقل استعمالول نه صرف لیډرشپ یا انسانان جوړول او هغه د بدقسمتۍ نه زمونږ هغه اس قسمه نه کریکولم کې زمونږ دا غششته نه زمونږ په تربیت کې هغه غششته نه زمونږ دا فوکس نه زمونږ ترجیحات دي بس زمونږ دا چې بس ډیر نمبر واخلو ډیګري کې نمبر چې جی پی ای زیاته وي ګریډ ډیر ښه وي او چې ښه نوکري ملاو شي بس چې کله په دې ذهن سره مونږ دا سبق وایو تعلیم حاصلو بیا همدغه انجام کوم چې مونږ ګورو چې په طالب علمانو کې هم تاسو رویه وکړئ او په وکیلانو کې کوم چې د قانون درس به مونږ راکوي څوک چې د قانون محافظین دي قانون تشریح کوونکي خلک دي هغه په خپله دا قسمه کار کوي نو اندازه ولګوه چې زموږ په سوسایټي کې د تربیت څومره لوی فقدان دی وړاندې زموږ یو ډېر ښه ټاپک په کوم باندې چې موږ خبرې کولې ډیفرنس اف اوپینین اختلاف رائے چا سره ساتل دا وخت موږ سره په ټلیفون لاین باندې ډاکټر نور فاطمه څوک چې پولیټیکل ساينټسټ هم دا د سره سره هغوی مارټن لوتر کینګ اوارډ اف یو اس 2018 کې دا دوی حاصل کړی او د سره سره په یو یونیورسٹی کې هغوی چیئرپرسن هم د آئی آر ڈپارٹمنٹ هغوی سره په دې باندې خبرې اترې لږ کو ڈاکٹر نور فاطمہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام سحر بخیر میں تھینک یو سو مچ تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے اگر ہم عمومی اپنے سوشل رویوں کو دیکھیں کیونکہ آج کا جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ڈفرینس آف اوپینین. کسی سے بھی اگر ہم دیکھیں اگر اختلاف رائے رکھا جاتا ہے تو نارملی ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اگلے بندے کی بات کو آپ نے پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے, وہ جو بھی رائے رکھتا ہے میں نے اس سے اختلاف رکھنا ہے, میں نے اپنی بات کو منوانا ہے, بجائے یہ کہ ہم اس کی بات کو سنیں احتراماً اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے اگر تصویر کے ایک رخ یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ رویہ نہیں پایا جاتا بلکہ بات بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے. ریسنٹ اگر اگزامپلز ہم دیکھیں گزشتہ روز وکلا کا جو پروٹیسٹ ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے وکلا گردی بلکہ ہوئی. اسٹوڈنٹس کا اگر میں کہوں آپ خود بھی اسی تمام تر چیزوں سے منسلک ہیں, پچھلے دنوں ان کی جانب سے ہو رہا تھا جی آن لائن ایگزامز ہم نے نہیں دینے, روڈوں پر وہ آ گئے, جس طرح کا انہوں نے حالات وہاں پر انہوں نے پیدا کیے. اگر اس صورتحال کو ہم دیکھیں اور اس کے علاوہ اگر ہم پولیٹیکل ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں جب ان کی گفتگو کو ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ ان سب چیزوں کو؟ جی تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح آپ نے ایک جو پکچر پریزنٹ کی ہے. انفارچونیٹلی ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں جنرلی دنیا میں اور اسپیسیفکلی چونکہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, پاکستانی سوسائٹی میں یہ ایلیمنٹ آف اگریشن آئی وڈ سے اور ٹیم ایکشن کا جو ایک ایلیمنٹ آ گیا ہے وہ کچھ عرصے سے بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ وہ ایریاز جہاں پہ آپ کا پبلک گیدرنگ ہے یا جہاں یوتھ کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا اکٹھا ہونا ہے پبلکلی, وہاں یہ تسل آپ کو جو ہے وہ بہت obvious دیکھنے میں نظر آتی ہے. جیسے آپ نے اسٹوڈنٹس کا دیا اور یہ ایک انسٹنس نہیں ہے, بہت یونیورسٹیوں میں سوری بات وہ چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی
बच्चे जो है एग्रेसिव हो जाते हैं। लॉयर की सिचुएशन आपने कल देखी, इससे पहले भी ये एलिमेंट रहा है। तो इस सारे को देखते हुए काफी स्टडीज भी हुई हैं, रिसर्च भी हुई है कि ऐसा क्या एलिमेंट है। अब देखिए इसमें 2-4 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि आपका जो पर्सनल जो डेवलपमेंट है, जो ब्रॉटअप है, फैमिली है, इन्वायरमेंट है जिसमें आपकी ब्रॉटअप हुई है, एक इम्पैक्ट तो उसका इन्फ्लुएंस ऐसे फैक्टर आपके ऊपर आता है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ ये है कि आपको जब ये फीलिंग होती है, चाहे वो यूथ है और जिसमें लॉयर की सिचुएशन है कि आप कुछ थ्रेटन फील कर रहे हैं, और जैसे आपने बिल्कुल राइटली कहा कि अगर आपका ओपिनियन जो है आपको ये समझा जाता है कि मेरे ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है, उसके ऊपर भी एग्रेसिव एलिमेंट जो है रिसर्च कहती है कि उसके ऊपर एग्रेसिव एक एलिमेंट होता है। थर्ड एलिमेंट जो है वो ये है जहाँ आपको ये एहसास होता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, या आप जनरली जिसे सोशल जस्टिस का एलिमेंट कहते हैं वो नहीं होगा, तो वो हम उसको एक्वायर करने के लिए सोसाइटी लेवल के ऊपर तो उसमें हम ये करते हैं कि उसमें भी आपको नजर आता है काफी एग्रेसिव होने का एलिमेंट या वायलेंट होने का एलिमेंट, और पर्टिकुलरली ये एलिमेंट आपको नजर आएगा यूथ के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर, जहाँ वो ये समझते हैं कि अगर हमें अपनी बात मनवानी है तो वो हमें आर्गूमेंट से नहीं मनवानी, बल्कि वो हम जितना तोड़ फोड़ करेंगे, एग्रेसिव और वायलेंट होंगे, उतनी जल्दी हमें सोशल जस्टिस की तरफ हमें वो चीज़ ले जाएगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हम और पर्टिकुलरली हमारी सोसाइटी में आप एक एलिमेंट ये भी देखें कि कल्चर इसको क्या सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, या कल्चर हमें इसके लिए क्या सिखाता है कि कल्चर बताता ये है कि जहाँ आप अग्रेसिव हैं वहाँ जनरली जो एक ऑब्जर्वेशन है एग्रेसिव है तो आपको अपना राइट मिल जाएगा, अग्रेसिव है तो वो आपके लिए मोर पे करेगा एज कम्पेयर के पैसिव हो जाए आप एक्सेप्टेंस करें, आप टॉलरेंस करें, तो वहाँ ये समझ जाता है कि ये शायद उस बंदे की या उस पूरे ग्रुप की एक कमजोरी है या उसकी एक वीकनेस है कि वो एग्रेसिव नहीं हो सकता। तो ये दो जो चीजें हैं ये एक कॉन्फ्लिक्ट में मूव करती हैं, और इसमें हमें ना पूरा एक माइंडसेट चेंज करने की, एक नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है। ठीक, मैं वही आपसे डॉक्टर साहिबा मैं ये जानना चाह रही थी, आप क्या समझती हैं कौन से ऐसे पहलू हैं हमारी सोसाइटी में जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, जिनके ज़रिए से हम जो है अमूमी हमारे जो रवैये उनमें भी बेहतरी ला सकते हैं, और तहजीब याफ्ता मुआशरे जिसका हमें दर्स भी दिया जाता है, जिसकी तो बड़ी एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हमारा दीन भी इसके हवाले से बात करता है, अमूमी तौर पर भी इस हवाले से बात की जाती है, तहजीब याफ्ता मुआशरों में शुमार किया जा सके हमें। देखिए इसका जो बिगिनिंग है इसकी वो तो नेचुरली घर से होती है। घर एक फैमिली ऐसा यूनिट है सोसाइटी के अंदर जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस एक पर्सनालिटी पे होता है। उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे हम जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस के अंदर खुद बैठे हैं, हम ये फील करते हैं कि बहुत सारा हिस्सा यूथ का उनके टीम्स का यूनिवर्सिटीज में आ जाता है, जो कि मिड 20s में फारिग होकर जाता है हमसे, और उसमें उनकी पर्सनालिटी शेप होती है, लेकिन बहुत ज्यादा उनके ऊपर जो असरात होते हैं वो घर से शुरू होते हैं। अगर आप एक बच्चे को ये एहसास दें कि वो उसको एग्रेसिव हुए बगैर, वायलेंट हुए बगैर उसका जो राइट है वो उसको मिलेगा, उसको शाउट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट दिस एलिमेंट इज बिल्ट इन द पर्सनालिटी, और आप देखिएगा कि ये एक घर से जो डेवलपमेंट होगी वो पूरी सोसाइटी के बच्चों की फिर डेवलपमेंट होगी। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि उनको 30s और 40s में जाके आप चेंज करेंगे तो उनको आप ये तो कर सकते हैं कि कुछ उनको ट्रेनिंग दे दें, ओरिएंटेशन दे दें, कुछ उनको शेप कर दें, लेकिन जो सोसाइटल चेंज है वो उस तरह से नहीं आएगा अनलेस हम बच्चों से और यूथ से स्टार्ट करें कि उनको ये एहसास दें कि टॉलरेंस, अच्छा टॉलरेंस से भी आगे नेक्स्ट जो है वो एक स्टेज है जिसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो टॉलरेंस भी नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस अगर आप करें, हाउ टू सिट टुगेदर। हमारा पाकिस्तान जो है ये सोसाइटी बड़ी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है, इसमें डिफरेंट लैंग्वेज है, कल्चर है, इसको हमने सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना लिया है रादर कि हम इसको सोर्स ऑफ एक कोरिलेशन करें। तो वो जो एक्सेप्टेंस है वो हर लेवल के ऊपर आपको देनी पड़ेगी, और ये आपको बच्चों से, घर से, वैल्यूज के अंदर लानी पड़ेगी। ये जो हमारे यहाँ सिस्टम है ना कि आप अग्रेसिव हो जाएं, आप दूसरी कास्ट के अगेंस्ट एग्रेसिव हो जाएं, दूसरी लैंग्वेज के अगेंस्ट एग्रेसिव हो जाएं, और इस तरह से जो सिलसिला है ना उसको अगर हम बच्चों को ये दें कि नहीं, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली गुड, जिस तरह से हम हैं, या रिलीजन के अगेंस्ट एग्रेसिव हो जाए, ऐसा नहीं है। ये एक पूरे माइंडसेट की पूरी आपको एक नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है यूथ के अंदर पर्टिकुलरली। अच्छा डॉक्टर नूर फातिमा, आपने एक और अहम चीज़ भी देखी होगी कि हमारे यहाँ अक्सर
گھروں میں جو پیرنٹس ہیں وہ اس ایک بلیم گیم ہمیں نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ اسکول جاتا ہے, اتنی ہم فیس دیتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ٹیچرز انہیں کچھ نہیں سکھاتے. اچھا جب ہم تعلیمی اداروں کی بات کریں تو چونکہ ہم خود بھی جن تعلیمی اداروں سے پڑھیں, ہمارے ٹیچرز کا زیادہ فوکس شاید اس چیز پر ہوتا ہے بس سلیبس کمپلیٹ ہو جائے, کسی طرح سے ٹیسٹ وغیرہ ان کے ہو جائیں, سیمسٹر میں یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں ان کی, اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ وہ آ کے آپ کو لیکچر دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ اخلاقی تربیت کے حوالے سے یا مختلف وہ تمام تر ایشوز جو کہ ہماری یوتھ اب فیس کر رہی ہے, کبھی ان کے حوالے سے کبھی ٹیچرز بات کریں آپ کے ساتھ, انہیں زیادہ جو فوکس ہوتا ہے بس سلیبس کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. ہاں جی, یہ بالکل بہت اچھی آبزرویشن ہے. دیکھیے کوئی ایک ٹائم ہوتا تھا, آپ بھی کبھی اگر اپنے بچپن کو دیکھتی ہوں گی تو ایک بز میں ادب ایک چیز ہوا کرتی تھی پرائمری اسکولس کے اندر, ایون ہائی اسکولس کے اندر. کیا تھا اس میں آپ کو لٹریچر, ویلیوز, جو آپ کو تعلیم تربیت اور بڑوں کے ساتھ, ادب کے ساتھ, ٹیچر کے ساتھ. اب وہ ٹائم نہیں رہا ٹیچرز کے پاس. بینگ ٹیچر میں خود یہ چیز رسپانسبلٹی فیل کرتی ہوں, اور لیک آف رسپانسبلٹی لائز آن اس آلسو, کہ ہمارا وہ جو یہ پورا سسٹم بن گیا ہے جس میں یہ جو مارکیٹ اکانومی ہے اس کے ہی یہ ایک آپ کو رزلٹ نظر آتا ہے. ریزلٹنٹلی اس کا یہ بیڈ سائڈ ہے یا اس کا سائڈ افیکٹ ہے کہ اب سب میں جو دوڑ ہے وہ اس چیز میں ہے کہ ہاؤ ٹو ارن مور رادر کہ اس کی بچوں کی جو ٹریننگ. ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا تھا تعلیم و تربیت. بالکل. تو اب وہ تربیت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ انفارچونیٹلی پرائمری ہو, ہائی ہو یا یونیورسٹیز ہو, یہ سب اس سے ایلیمنٹ سے آہستہ آہستہ یہ ایلیمنٹ جو ہے اس کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے, ڈسپیئر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ آپ کو بالکل آپ نے رائٹلی بات کی ہے کہ بچوں کا گھر سے تو ہے ہی ہے, وہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, بٹ یہ جو ان کی بگننگ کی اسکول جو ہے اسکولنگ ہے اس کے اندر بھی ہے. اور یہ اگر آپ تربیت دیکھیں ویسٹ سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اسی طرح سے ڈفرینشیٹ کرتا تھا کہ ہماری آئیڈینٹی یہ تھی دنیا میں کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے سوسائٹی کا جس میں ویلیوز پریویل کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہم نے وہ بھی نہیں کیچ کیا جو ان کی سوسائٹی نے ایک سوسائٹی کا سسٹم بنا لیا, ایٹ لیسٹ وہ بھی نہیں ہو سکا, اور ہم اپنے ویلیوز سے بھی ہمارے ڈسپیئر ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے جی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نور فاطمہ ہمارے ساتھ موجود رہی. بڑی آپ نے ڈیٹیل سے بات کی, ډېر ښکلې هغوی خبرې وکړې, مختلف چې کوم اسپیکټس دي د دې څیزونو هغوی ډسکس کړل. دې نه علاوه په کور باندې په فیملی باندې کومه ذمہ داري ده هغې باندې هم هغوی خبره وکړه. دې سره سره د تعلیمي ادارو کې چې کوم زموږ استادان دي, کوم چې زموږ روحاني مور پلار دي, په هغو باندې کومې ذمہ داریانې عاید کېږي او هغوی تر کومه حده پورې هغوی پوره کوي. په هغې باندې هم هغوی ډېر زیات. تاسو دا خبره ډېره ښکلې وکړله چې په سکول کې فوکس په سلیبس باندې دی, په دې باندې او استادان وایي چې تاسو ته چا په کور کې تمیز نه دی ښوولی, کور والا وایي چې تاسو سکول کې تاسو دې لپاره سکول ته ځئ. یو بلیم گیم سلسله ده. مدرسې والا بیا وایي چې دا هم سکول ته ځي او هم کور نه راوځي, او دا ګوره دې څه خره راغلي دي. دوی مې یو خبره وکړه چې تعلیم او تربیت که نه, تربیت دغه شی نشته, هغه نه په سکول کې شته, نه په کور کې شته, نه په جومات کې شته, نه په سوسایټي کې شته. هغه شی او هغه بنیادي څیز هماغه دی, کردار سازي, سیرت جوړېدل, بنیادي څیز هغه دی. تربیت هغه نشته. موږ ماشوم ته دا نه وایو چې وروره انګلیش زده کول ښه خبره ده, خو د انګلیش زده کېدو نه زیات ښه خبره دا ده چې ستا کردار چې کوم دی که نه هغه په دې معاشره کې د خلکو دپاره د سهولت باعث جوړ شي. د هغې دپاره کوم شیزونه پکار دي دا پکار ده موږ ماشوم ته وښیو. موږ ماشوم ته اړو غوږ نه کوو. چېرته چې ستاسو کردار خبره وکړه, د خلکو سهولت تاسو خبره وکړه, همدغه رنګه که موږ د خپل چاپېریال کې که موږ وګورو نو د مختلف سهولیات موږ وګورو. د ګورنمنټ هم ډېر څیزونو کې ډېر زیات ریسپانسبلټي راځي چې خلکو ته مختلف قسمه سهولیات ورکړی شي. اوس بس تاسو بوزمه همدغه سهولیاتو سره لینک کومه دا خبره د بلوچستان سیمې ته سرحدي ښار چمن چې د کویټه نه پس هغه دویم غټ ښار دی او هلته ټولو نه زیات چې کوم ریونیو ټیکس دی هغه هم کلیکټ کېږي, مختلف نور څیزونه هم هلته دي. خو د هغه ځای چې کوم سهولیات دي د خلکو دپاره هغه د نشت برابر دي, او خلک د یو شمېر ستونزو سره په هغه ځای کې مخ دي. موږ به ځو جي عبدالمتین اچکزی موږ سره موجود دی, د هغوی طرف ته او هغوی نه به اورو چې د هغه ځای خلک څه وایي په دې اړه باندې او هغوی د څه قسمه ستونزې. عبدالمتین اچکزی څه ویل غواړئ تاسو په دې اړه؟ جی بالکل, د چمن سره په شمالي بلوچستان مختلفو سیمو کې دغه ځایي خلک د چټۍ په ورځ باندې و دې غرنۍ علاقو ته راوځي. څوک پر اتڼو باندې خپل خوندونه اخلي, څوک پر کبابو باندې خوندونه اخلي. او بلې خواته که دا وایي د ځایي خلکو سره ماشومان هم ورسره وي, خو که دا وایي موسم د یخن دی, خو دې غرنۍ علاقو ته دوی په شوق سره راځي چې دلته د خپلو بچیانو سره میوې دی راخیستې, دلته میوې دی په خوند باندې خوري. که دا وایي چې د حکومت
د بېغورۍ د امله څه په سرحدي ښار چمن کې تر 7 ساعته پورې داسې پارک جوړ شوی نه دی چې دلته دا ځایي خلک یا خوندونه پر واخلي یا دا ځایي خلک دلته خپل خوند پر واخلي. دا وخت زما سره محمد غوث همدرد چې زموږ کوم شاعر دی هغه زما سره موجوده ولاړ دی. د دوی څخه به دا پوښتنې کوو. همدرد صاحب څه وایي یخ زیات دی تا ته در معلومه ده کومه وجه ده چې دا خلک دومره راوځي؟ یخ په ماتېدو دی سپرلی په راتلو دی نو دا د مینې برکت دی چې دغسې یو ځای کړو که نه دا فکر خو کړه ته د کم ځای زه د کم ځای خبره دا ده موږ هر چوټۍ دلته دا غرو ته مخه کړو دلته چې موږ راسو دا یو ډېر ښه منظر دی یو ډېر ښه پکنیک پوینټ دی در دې زاړه چمن لاندې دی چمن لاندې دی تاسو موږ د شا کتلی چې ډېر ښایسته ښکلي منظر دی د غره لمون ده او د موټرانو ښار ټوله در دې حکومتونه راځي همدرد صاحب که دا راته وایي ولې چمن ته پارک نه ورکوي که دا وایي زموږ د ټکس په مد کې او د قومي خزانې ته څومره پیسې ځي ولې نه ورکوي؟ دا ډېره بدقسمتي ده او په دې بار بار تاسو دا خبره پورته کړې هم ده او موږ بار بار دا مطالبه هم کړې ده چې په کار دا ده چې چمن د کوټې بعد د ټولو غټ تجارتي ښار دی او کم سرحدي ښار دی په دې کې باید د پارک جوړ کړل شي. تاسو نشر کړی هم دی خو پر دې د اوس عمل سوی هم نه دی نو په کار دا ده صوبایي حکومت د دې نوټس واخلي او دا په زراو کسان دا چې دلته راغلي دي او دا پارک نسته. ډېره مننه عبدالمتین اچکزی تاسو موږ له د بلوچستان چمن علاقې نه تفصیلات راکول. د عبدالمتین اچکزی او د چمن د اوسېدونکو ګیله دا ده چې چمن د بلوچستان د ریونیو او د ټیکسیشن په لحاظ سره دویم غټ ښار دی لیکن په دغه ښار کې نه د بجلی مناسب انتظام شته نه ورته قدرتي ګیس راغلی دی او نه پبلک پارک شته. حنیف صاحب پبلک پارک څومره ضروري دی؟ مطلب لکه یو علاقه کې چې پارک نشته هغه علاقې خلک به د تفریح تبع لپاره څه کوي اخرکار؟ او زه به دې کې حنیف صاحب یو څیز اډ کول غواړم. زموږ ماشومان لپاره نن سبا پارک نشته هغه تش په دې موبایل باندې لګیایي او په دې موبایل باندې مختلف قسمه ویډیوز مختلف کارټونز مختلف د نور چې ملکونو کوم لینګویج دی هغه زده کړي د هغوی کلچر هغه څیزونه زده کوي او بیا موږ ګیلې کوو چې پته نشته دا ځوان زموږ دا ماشومان کوم طرف ته روان دي. ګوره دا پارک چې کوم دي دا د لوبو چې کوم میدانونه دي دا ستاسو په مزاج باندې د معاشري په مزاج باندې اثر انداز کېږي بیسیکلی. دا په د ترقي یافته ملکونو چې موږ ورته وایو یا هغه ملکونه چېرته چې د برداشت رویې د یو بل د رای احترام کېږي هلته کې دا هلته کې تاسو ګورئ هلته کې د لوبو یا د تفریح مواقع ډېرې زیاتې دي. صحیح خبره دا قسمه نو خلکو کې هیجان نه وي ایگزیکټلی خلک ستا په نیګیټیو انرژي وځي بار. خبره اصل کې دا ده چې ستا ذهن چې کوم دی هغه طرف ته نه ځي کوم چې په معاشرې باندې یو نیګیټیو امپیکټ پرې باسي. نو زما په خیال چې خلک په ښه شیزونو کې انوالو شي نو سوسایټي چې کوم دی هغه بیا په خپله اټومیټکلی ښه طرف ته روانې دا هغه بای ډیفالټ دا شیزونه کېږي. بیا زمونږ په معاشره کې مونږ هغه تمام لارې بندي کړي دي چې د کم په وجه باندې ستا په معاشره کې ذهن سازي کېږي تربیت سازي کېږي او ستا معاشره ښه طرف ته ځي. دا لوبه ده اوس چې یو ماشوم دی هغه لوبه څه ده یو هیلدي کمپټیشن دی ټیک شوه یو ښه تفریح موقع ته هم میلاویږي نو ستا په ذهن کې هغه نیګیټیو خیالات چې کوم دی هغه نه راځي چې نه راځي ستا هارمون ریلیز چې کوم چې تا په تشدد باروي دا خبره ده. نو ته بیا ښه بل تا ته لوبه دا هم ښیي که نه چې ته کله وګټې نو تا ته یو ښه محسوسېږي خو چې کله حرام شي نو ته سپریټ دی تا هغې برداشت رویه په تا کې پیدا کېږي هغه په نیګیټیو دا کې نه سنس کې چې ته شکست بلکې هغه یاره دا د گیم یو ښکلا ده دا څیزونه خو پکې شته. دا مزاج بیا ستا په عمومي رویو کې هم چې دی که نه رایج کېږي لہذا دا ډېر ښه خبره ده چې هلته کې د لوبو چې کوم میدانونه او د وړوکوالي نه انسان میدانونه باید جوړ کړی شي چمن علاقه کې. اوس به موږ ځو قبایلي ضلع اورکزۍ ته چېرته چې د میزري د بوټي نه کټونه او نور مختلف څیزونه جوړیږي. په ضلع اورکزۍ کې یو داسې د سترګو نه معذوره کس هم دی چې نوم یې حافظ حلیم دی. هغه په ډېر مهارت سره د میزري د بوټي نه مختلف څیزونه جوړوي. زموږ همکار ایثار الله موږ ته رپورټ رالیږلی راځئ چې وی ګورو. منځني اورکزو توی مشتي ښکلا او غرونو کې پټ فن د خلکو د لاس جوړ شوي څیزونه د ستاینې وړ دي. د قبایلي ضلع اورکزو سیمې کاشا سرې ګارې او توی مشتي زیولس مزرونه کاټبون د روټي شکرونه د لاس بابوزي او نور مختلف قسمه څیزونه ډېر په ښکلي انداز جوړوي. د هکله سیمې مشر فریض الله او نور وایي چې دوی د ابا او اجداد نه دغه کاروبار کوي. دې سره دغه غریب قبایل خپلو بچو ته 2 وخته روزۍ ګټي.
کاشا علاقه دی، ډېره غریب خلک دي، غریبي کورنیو سره تعلق ساتي. خو دا د الله مهرباني دی چې الله پاک دې علاقې کې دغه یو بوټی ورته پیدا کړی و، مزرې ورته ویلی شي علاقې په ژبه کې. دې مزرې نه دغه ماشومان واړه کټه ښځې نر ټول تاسو ګورو، تاسو ته کتی شي. څوک ورنه پړي کوي، پړي هم د شي نه جوړېږي، انډیري هم جوړېږي ورنه، ټوکریان هم جوړېږي ورنه، څپلي هم ورنه جوړېږي، شکرونه، کشري د روټو. بلخوا ځایي ولس حکومت او محکمه جنګلات نه غوښتنې کوي چې دوی ته د مزرې بوټي وکرلی شي، ولې چې ورځ تر بله دغه بوټي کې کمی په نظر راځي. چې دغه بوټي ته پیداوار ورکړلی شي او لکه عام نور بوټي کوم حکومت لګوي، کوم پیسې کثیر هغه خرج کوي، نو هغه په بجای دغه د حکومت ته پکار دی چې دې بوټي ته لږ توجه ورکړي، ولې چې خلکو روزګار هم دې بوټي سره تړلی دی. د ځایي ولس په لاسو جوړ شوي کډبون او نور څیزونه جوړېدو نه پس د ملک مختلفو سیمو ته لیږل کیږي، کوم چې دوی نه ډېر په اسانه اخیستلی شي او بیا دغه مارکیټ کې ډېر په ګرانه بیه خرڅېږي. د توی مشتي په دغه مزر او فن کې حافظ عبدالحلیم هم شامل دی. حافظ عبدالحلیم سترګونه معذوره دی، خو بیا هم دوی په خپل فن کې ماهر دي او دوی یو بهترین قسمه کاربون تیارولو سره سره مختلف قسمه سیزونو جوړولو کې خپل مهارت لري. عزت ما سترګونه خپل صفت واخیستل، یعنی مزور شولم. الحمدلله الله رب العزت ما ته بس د فکر کوي د مو په علاقې کې الحمدلله دا مزري دا بان کاروبار دی او د سره الحمدلله خپل کاروبار روان کړي، یعنی چا باندې بوج نه توانوم، خپل بچي ولا حلال رزق د سره ز پیداوم. شکر دی الله تعالی نه ډیر رزيوم. د منځني ورغزي د کشې د دغو مختلفو سیمو د عبدالحلیم په شان داسې ډېر خلک دي چې هغه دې سره د دې روزګار د بانډ روزګار سره تړلی دي، کوم د خپلو بچو دپاره در غریبي کوي. خو ضرورت د دې وخت دی چې حکومت هم د دې مزري بوټي او د دې روزګار ته وده ورکړي چې دغو خلکو په دې کاروبار کې برکت راشي. بالکل ایثار الحق رپورټ ډېر زیات انسپایریشن، ډېر زیات موټیویشنل او ډېر زیات حوصله لوړونکی خبره وکړه. حنیف صاحب تاسو هم دا رپورټ کتلی، حافظ عبدالحلیم په کم مهارت سره دغلته مطلب میزري د بوټي نه مختلف سیزونه کم چنګه ګریلو سیزونه ورته وایو کور کې جوړ شوي سیزونه هغه تیاری او د هغې په ذریعه باندې د خپل بچو لپاره رزق حلال ګټي، ورسره هغه د الله تعالی ډېر یو صابر او شاکر بنده هم او دوی هغه کار وکړو چې خپل هغه او خامي یا خپل کمزوري چې کوم دی که نه هغه د هغې په وجه باندې خپل ترقي یا خپل ژوند چې کوم کامیابي ده په هغې کې څه او څنګه خپلې خبرې وکړې چې زما که دا معذوري ده نو دا زما کمزوري نه ده او زه د خپل ماشومانو چې کوم دغه هغوی لپاره مختلف رزق دی هغه هم زه همدې نه پوره ډېرو خلکو دپاره مثال هم دی که نه دلته کې روغ رمټ خلک به خیرات غواړي که نه ځوانان خیرات به غواړي. داسې قسمه خلک چې کوم دی که نه دا زموږ د معاشرې هغه مثالونه دي چې موږ دا خلکو ته ښودلی شو چې څوک کار کول غواړي، محنت کول غواړي او بیا الله پاک په داسې قسمه حالاتو کې برکت هم پیدا کوي. ګورئ او داسې قسمه خلکو سره باید همدردي هم د خلکو وي، هغه زیات بیا د هغوی هغه پروفیټ چې یا بنسبت د یو عام انسان نه زیات ګورئ. نو دا یقینا دا د حوصله افزایي خبره ده د نور خلکو دپاره او دا رویې دي چې دې ضرورت دی په دې ملک کې ډېر زیات ضرورت دی د پوزیټیو ریویو د برداشت د بل انسان له ویلیو ورکول، بل انسان چې کوم دی هغه د خپل نه کم نه ګڼل، ایکول چې کله هم بل انسان ایکول ګڼي زه په خیال ته د هغې خبرې له هم ویلیو ورکړې، ته هغې له اسې هم ریسپیکټ ورکړې، ته د هغې خبره برداشت کې هم هغه اورې هم. نو په دې څیزونو په ذریعه باندې هغه چې موږ وایو که نه که مطلب څه اختلاف رایې راځي هم نو ډیفینیټلی هغه موږ ګورو زموږ په معاشرې کې د دې بیا پازیټیو امپیکټ موږ ته ورو په نظر راځي. اکثر ګیلاس نیم ډک دی، څوک وایي نیم ډک دی، څوک وایي نیم خالي دی، دواړه ټیک دي وروره، دواړه ټیک دي. په دې باندې اوس مطلب خلک غټ غټې ویمې کوي او د دې نقصان ډېر زیات دی. ګوره په بغداد کې په یو ټایم کې 80,000 تقریبا خلک صرف په دې خبره مړ شوي وو، یو بل وژلی وو چې کارغه حلال دی که حرام. دا اختلاف رایه دا خبره ما داسې اورېدلې ده وایي چې څه ټایم هلاکو خان یا چنګیز خان د بغداد په بارډر باندې را روان و نو د بغداد خلک او هغه وخت چې کوم ائمه کرام دي علما کرام دي هغوی بهر مناظرې ته وتي په دې خبره باندې چې یاره دا کارغه حلال دی او که حرام. او بل مې دا اورېدلي چې کله د مسلمانانو قافلې هلته ورسېدې په آیا صوفیا حاجیا صوفیا چې ورته وایي استنبول کنسټنټینوپل ته، نو د هغه ټایم عیسایان د هغه ټایم چې کوم مذهبي مشرانو هغوی په دې خبره باندې مناظره کوله
کوله چې د ستن نه ده د ګنډلو ستن د دې په سر باندې څو فرشتې کېناستې شي. مای ګډنس لکه موږ ته دا چې کوم اگزامپلز دي د هیستوري دی نه زما په خیال ډېر څه زده کول پکار دي چې لکه دا سیزونه چې په کوم باندې دومره زه وایم چې لکه لانجې پې شوي دي دومره مرګونه پې شوي دي. اصل کې علمي بحث نشته. حنیف صاحب سټارټ کې تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. علمي بحث نشته او چې کوم څوک بحث کوي نو دا د هغوی کار نه دی. دغه کار نه دی. او مثبت دا دی بل دا موږ تاریخ وګوره دا تاریخ دوی حواله درکړی که نه تاریخ اوس موږ پړاو نه موږ تاریخ نه پړاو او موږ چې کوم شی پړاو هغه تاریخ دی نه هغه فیسبوک دی هغه تاریخ دی هغه تش تبعید او هغه په معاشرو کې زه په خپله ایز سوشیولوجسټ خبره کوم چې په خلکو کې د تشدد طرف ته مایل کېدل عدم برداشت په دې کې یو غټه ریزن چې کوم دی هغه د فیسبوک او د سوشل میډیا غلط استعمال دی. ځکه چې سوشل میډیا خلکو جانې انجانې کې دای په ریویو باندې اثر انداز کیږي او دا یو مشهور ریسرچ هم ویلی دی. مدثر یو څیز شیر کوم تاسو به کتلی که تاسو څیز شیر کوي په سوشل میډیا باندې او تاسو لاندې د کامنټس انبار وګورئ نو داسې نیگیټیو کامنټس داسې او که خدای مکه چا د سنګینګ کوشش کړي نو هغې ته داسې بد بد یو پروګرام کوو یو 3 کاله ډېر کامیابۍ سره چلېدلی و لایټ یې نوم و نو په هغې کې به بعض نیم ټایم کې به چې خلکو څه ووایي نو ما یې چېرې داسې سوچ دا خو بیخي ګټر والا سوچ دی او چې د دې سوچ سره ته انسان ځان ته څنګه وایي لکه دومره لکه د چا ټرولینګ کول او پای کې لکه ټرولینګ ته په نظریې باندې وکړه ته په سوچ باندې وکړه په فکر ته په هغه په لباس او پیرنس باندې وکړه او کنځلي کول او دا همدغه مطلب مونږ ویلی شو چې یاره دا سوشل میډیا باندې دا کم جاري بحثونه دي فضول بحثونه دي هغې معاشره ډېره خرابه کړه. همداسې ده همداسې ده وګوره موږ څنګه چې په آغاز کې وویل که نه چې بعض کوم څیزونه چې دی که نه هر یوه خبره د هر څه لپاره نه ده. صحیح خبره ټیک شوه که نه هر یوه خبره دا سوشل میډیا خبره تاسو وکړه دا لکه اوس هغه بندر کې آت مستر راغلي ده وروره نو مونږ د قوم تربیت هغه رنګې شوی دی نه موږ ورته ډېر حساس شی ورکړو دا نیګیټیو امپیکټ تاسو پوهېږي نه او دا به د وخت سره زما په خیال ټیک خو به شي خو خبره وه چې رښتیا رسې د روغو کلي وران کړي نو دلته کې دومره کار کوي. وګوره تاسو وګورئ د سوشل میډیا د غلط استعمال په وجه باندې روزانه مرګونه کېږي. په کراچۍ کې هغه ورځ هغه ټیک ټاکرز چې مړه شول 100 کسان هغه تاسو وګورئ که نه هغوی د غلط استعمال په وجه باندې تاسو چې هغه بیا هغه معاملات وګورئ هغه په هغې کې ډېرې خبرې دي بیا دغه رنګې تاسو وګورئ ماشومان هلکان جنکۍ دي د دې سوشل میډیا د غلط استعمال په وجه باندې کورونه خراب شول نو دا هغه خبره راغله چې یو کار د یو مخصوص طبقې نه دی او تا پې ورته پلی که نه د هغې بیا غلط دغه دی هغه مونږ داسې ویلی شو چې کیدای شي هغه ټایم پورې خلکو کې میچورټي راغلي لیکن ټیکنالوجیکلي به دومره نوره ترقي شوي نوي ایپس په راغلي چې دا خلک به هم سټل جهالت کې پاتې شوي. همدا زمونږ د نن ورځ سهار په خیر تاسو پر موږ ډېره زیاته مهرباني تاسو موږ له ټایم راکړو ډېره زیاته مهرباني. د خیبر ټلویزیون چې کوم کتونکي دي یعنې د خیبر نیوز کتونکي هغوی به اوس د روټین زموږ نشریات خبرونه تجزیې او ورسره ریپورټس ګوري او د ای وي ټي خیبر چې کوم کتونکي دي نو هغوی به د پېښور نه سهار د هغوی چې کومه مارننګ شو ده هغه به ګوري د امین مشال او ورسره مسکا صافي سره موږ ستاسو نه اجازت غواړو. ډېره مهرباني د الله په امان.